السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله و امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جون پامازو کې به عزتمندو الله تعالی دې په مونږ پښتنو باندې خپل فضل او کرم وکړي. پښتنو کې دا قتل یو رواج چاند جوړ شوی دی. هسي به سه حلقه قتلونه کوي، پته نه لګي چې دا ظالم د کم زین رااله د کم ډډ رااله کس په قتل کې پرانا ورځ به غیب شي. نن بیا په ثوابه کې یو خستاخ کول ځوان چا ظالمانو ډیر بی دردی سره قتل کړي دي چې د ظلم انتخای ورسه کړي دا اخر په څه وجه قتل کړي. صدا سی واقعیا مخه تراغلی وا چې د سره دومره غټ ظلم وکړو. راځي عزتمندو دا ټول معلومات مونږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. کو تاسو مونږ سره په دې ویډیو کې نوې مهرباني کې زموږ دا چینل ما در سره سبسکرایب کړئ، پاک واسه ټلای نشانه وه چې رواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه سره ملاويږي. عزتمندو الله تعالی دې رحم وکړي. قتل پسې قتل روان دي، ظلم پسې ظلم حد ترجیح روان دي. روزانه د قتل واقع مخې ته راځي، ظلم پسې ظلم دي. داسې څوک نشته چې تپوس یې وکړي. په ثوابه کې دا ځوان خستا خپل دکان کې ناست خپل حلاله روزي ګټله. په دې کې یو څو ظالمان قاتلان دکان ته رادن نشول. رادن کې دو سره سم د تمانچا رويستله او په دې ځوان باندې فایرینګ وکړو چې ډیر بے دردی سره او بے رحمانه سره قتل کړو. ښه ظالمان د خازنه فرار شوي دي، تښتېدلي دي، په تښتېدو کې بریا شوي دي. پولیس والا تفتیش شروع کړی دی. خو قاتلان تر اوسه پورې لا نه دي گرفتار. خدای خبر شه چې به کوم لختلی دي. د کور والا او د کلي خلک راپاسېدلي دي. ښه په کلکه یې غوښتنه کړې ده چې دا قاتلان دي مونږ تر زره گرفتار کړی شي او سخت نه سخت سزا دي ورکړی شي چې انده دپاره بل هېڅوک داسې کار ونه کړي روزانه چې دا نور حلقات عبرت واخلي. زموږ حکومت هم دا درخواست دی چې دا قاتلان او ظالمان دي معاشرینه مکمل صفا کړی شي. دوستانو دا زموږ د وخت نیو معلوماتي ویډیو د نورو نیو معلوماتي ویډیو لپاره زموږ د چینل ما در سره سبسکرایب کړئ، خو هغه سره لای نشان وي چې هر یو نیو معلوماتي ویډیو تاسو په اسانه سره ملاويږي. والسلام.